ناشکر انسان عزتمندو اکثر د نعمتونو نه محروم شي. او نن سبا موږ کې ناشکري زیاته ده. ګوره چا سره د صحت نعمت دی د هغې خیال نه ساتي، چا سره سترګې شته، چا سره مال شته، چا سره حسن شته، چا سره فراغت شته، چا سره غمونه نشته، د چا بچی شته، د چا کور شته، د چا دکان شته، د چا ملګري شته، د چا خپل وطن شته. دا ټول د خدای نعمتونه دي. او دغه رنګې چاته هوا میلاویږي، که الله رب العزت د سپېږمۍ بندي کړي او هوا نه درځي نو څه به کوي؟ لکه څنګه چې د انسان په دې سترګو پټۍ راشي څه ورته نه ښکاري. نو د دې ټولو نعمتونو عزتمندو شکریا ادا کول پکار دي. ناشکره انسان فریادونه کوي او خپل هغه چې کوم دی کوم سختیانې وي هغه یادوي او چې کوم پې سهولتونه یې هغه نه یادوي. رابعه بصري باره کې راځي، دا یو مشهوره ښځه ده. و یو ځل یو نوجوان را روانو، وی په سر باندې پټۍ ایښې وه او سر یې کلک تړلی و او ډېر زیات غریب بېکور او ډېر فریادونه یې کول. رابعه بصري ورته وایي بچه دې خوا راشه. ویل دا سر دې ولې تړلی دی؟ وی زه په سر مې سخت درد دی او ګوره که نه دا څه قسمه دردونه دي او په ما باندې درد رالی. رابعه بصري ورته وایي ستا څومره عمر دی؟ وی زما 13 کاله عمر دی. ویل بچه 13 کاله به چې تیر کړي چېرته سر درد باندې راغلی؟ ویل نه مخکې را باندې چېرته درد نه دی راغلی. ویل ښه. ویل سوچ وکړه بچیا 13 کاله د باندې درد نه دی راغلی، چېرته دې په سر باندې او په تندي باندې د شکریا پټۍ نه ده لګولې او نن د باندې یو ځل په 13 کالو کې درد رالی د ناشکرۍ پټۍ دی چې کوم دی په تندي لګولې ده او هر چاته چې کوم دی فریادونه کوي. نوجوان پوه شو 13 کاله دې بغیر د درد نه تیر کړي، دا نه حسابې. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم نعمتونه الله موږ له راکړي کله ناکله په هغې شکریا ادا کوو او چې کوم د باندې نه دي هغې لپاره سوال کوه. او چې کوم انسان ناشکره وي هغه شکریا نه ادا کوي، الله هغه نه کله نعمتونه الي. یو خرکار ته یو ځل یو قیمتي ملغلره میلاو شوه د خرو والو. نو هغه نه پېژاند هغې کې بلوری دی، شینولی دی، کانچه ده، مرۍ ده. نو هغه ویل زه به پې څه کوم؟ نو تار یې پکې واچو او د خپل جناب خر په غاړه کې واچو. هغه ویل یار دا سړی به لږ ډیسکو شي ځکه دا خو زمونږ د روزۍ شی دی او ډېر خواري راله کوي، پیسې راله ګټي. نو بس آخر ته هغه مرۍ هغه موتي واچو. ده خو نه پېژاندو، سولېدو خړ پړ شو. یو ځل یو سونار یو زرګر پې راپېښه شو. چې راپېښه وشوه چې هغه وکتلې دا خو قیمتي ملغلره ده. نو دې خرکار ته وایي دا څیز ماله راکه. ویل ته پې څه کې؟ وی زما ماشوم دی، زوی دی، هغه مرۍ د لوبې به پې کوي، بلوری دی. ویل واله ته یې واله، د خر نه خو وایي ته ښایي ته یې واله. هغه ورته وایي چې نه داسې چل دی چې زه د نه په پیسو باندې علم. هغه ویل وروره یو مرۍ ده، د دې په څه پیسې؟ ویل 10 روپۍ دله در کوم. ویل د یو مرۍ او 10 روپۍ؟ ویل بس دستخوشۍ کې در کوم نو بس څه کې او د شوق څه قیمت نه. ویل ښځه صحیح ده. چې مرۍ واغسته خرکار هم شاته نه ګوري. ویل چېرته سړی اواز ونکړي چې هلکه دا څیز نه خرڅوم، واپس یې نه کي. او خرکار هم شاته نه ګوري، هغوی مرۍ ده چېرته سړی واپس نه شي چې هلکه راوړه خپلې پیسې ماله راکړه او مرۍ دې واپس واله، هغه هم شاته نه ګوري. لاړو. بهرحال عزتمندو زرګر مرۍ ویوړله او هغې خراش تراش کړه، هغې نه بهترین موتی راووتو، هغې په سیپۍ کې کېغوستو، محلوچو کې کېغوستو، د دکان په شوکیس کې سجاو کړو چې سبا به دا په لوی قیمت باندې خرڅوم. چې سار لرالی نو مرۍ چوره چوره شوې وه، ماته شوې وه. بیا د هغې قیمت نه ده موتی ملغلرې. نو دا ملغلرې ته دا دکاندار وایي ای قمقلې ملغلرې، ګوره د خر په غاړه کې سولېدلې را سولېدلې او هلته نه ماتېدلې، ما په ښکلې نرم مالوچو کې کېغوستلې، څومره مې ستا خدمت وکړو او لاړې ماته شوې، ډېره ناشکرې. وایي الله ورته هغه مرۍ ګویان کړه، ورته وایي زه ناشکره نیم ته ناشکرې او تا زما قدر ونه کړو، ناقدره انسان یې. خرکار په غاړه کې زه سولېدم خو هغه زه نه پېژاندم او بیا هم زما دومره قدر کړی چې د خپل قیمتي خر د غاړې هار یې رانه جوړ کړی، نور یې څه کړی وی؟ لوبې را باندې نه کولې، د غاړې هار یې جوړ کړی او ته زما په قیمت باندې خبردار وي او په 10 روپاټو باندې دې واغستما. نو د دې د وجې نه زما زړه ته بیماري ولګېده او هارټ اټیک را باندې وشو، بس چوره چوره شومه. تا زما نه قدرې وکړله
نو د خپلو نعمتونو ناقدري مه کوئ. چا سره تعلیم دی، چا سره حسن دی، چا سره ځواني ده، د چا بچي دي، د چا بیبي ده، د چا مور او پلار ژوندي دي، چا سره دکان دی، چا سره خپې دي، چا سره سترګې دي، چا له الله رب العزت آزاد پیدا کړی، آزاد مارغی ګرځې را ګرځې، خوراک سکاک کې معده دې کار کوي، جگر دې کار کوي، زړه دې کار کوي، رګونه دې کار کوي او دماغ دې کار کوي. دا ټول نعمتونه دي. نو انشاءالله د دې نعمتونو خیال ساتل پکار دي. خیال به ساتو کنه انشاءالله. د الله شکریه به ادا کوو کنه انشاءالله. الله دې عمل کولو